خو نن سبا مونږ دومره بې خونده یو چې ګورو غیر څه کوي، انګریز څه کوي، مونږ خپلو بچو ته په هغه طرز باندې تعلیم ورکو. لباس وګوره زما د سکول او زما د کالج د غیر نه متاثره یو. په یو کلاس کې مې جینۍ هم کېنولې ده، هلک مې هم کېنولی دی او زه ولې تعلیم ورکوم. نو بیا خو ګیلې مه کوه که نه چې زما د لور عزت لوټ شو، زما بې عزتي وشوه، بیا ګیلې مه کوه. ستا غیرت چېرته لاړو چې د یوې جینۍ لوپټې ته لاس واچولی شو او د وخت بادشاه د هغه ټول قوم سره دشمني وکړو، د هغې نه بدل واغستو، ټول قوم د کفارو نیست او نابود کړو، ولې زموږ زنانه لوپټې ته لاس اچولی شوی دی. هغه غیرت څه شو؟ زموږ غیرت نن سبا دې کې راځي چې فلانی شادي حال کې روټۍ ورکړه، زه به د دې نه غټ شادي حال کې روټۍ ورکړم، دا زما غیرت دی. جی فلانی په واده باندې 10 لکه روپۍ ولګولې، زه به پې 25 لکه لګوم، دا زموږ غیرت دی. اگر کو زموږ د لوریانو عزت په سکولونو کې او په کالجونو کې لوټ کړی شو، موږ پروا نشته. نن په سوشل میډیا باندې څومره بد حل شروع دی، مجرمان رونیسه سزا ورکا، خو کو ایجوکیشن سسٹم ختم کا، دا مسئلې به نه راځي. ته په خپل سکول کې اختیار لري وکړه که نه، تا نه خو به الله تپوس کوي، ته اختیارمند دی. د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام به بار بار فرمایل ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. په سړو باندې غټه فتنه هغه زنانه دي چې د زنانه په وجه باندې انسان ډیر زر په فتنه کې واقع کیږي او تباه او برباد شي. 2 څیزونه دي، یوه زنانه چې دا په انسان گمراه کولو کې انتهایی لوی کردار ادا کوي، او دویم مال دولت چې مال دولت دته خلاف جانب نه پیش کړی شي چې ایمان پرېږده، نو دومره حده پورې مونږ کمزور یو چې مثالونه موجود دي، ایمان یې ورله پرېغوستی دی. بل طرف ته وګوره، نبی علیہ السلام فرمای ان المرأة فاذا خرجت استشرفها الشیطان. ښځه چې کله د کور نه وځي نو شیطان ډېر